ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام جناب. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ابراهیم ما د غیر ایمان لا. جی جی مختی صاحب دا زموږ یو زوی دی او داسې جګړه نه ښه ښه جي ښه. او چې موږ ته داسې یو وظیفه راوښیه چې دا وایي چې دا څنګه دغه به دا به تاسو د خپل جومات امام صاحب لبوځئ. نو موسی علیه السلام جبه کې معمولی لکنتو نو هغې دپاره الله پاک آیتونه ورته ښولي نو الله پاک د موسی علیه السلام د ژبې هغه لکنت ختم کړی. رب اشرح لي صدري والا آیتونه مولوی صاحب ته ووایه په کاغذ به یې درته ولیکي. دغه ماشوم سره زود کې خدای پاک به ټیک کړي. او بل دعاګانې مفتی صاحب ډېرې راته کوه. انشاءالله دعاګانې به کوو. الله پاک هم ژوندي او خوشحاله ښاد آباد لره. الله دې تا هم خوشحاله ساتي او ډېرې خوږې مسلې کې موږ دې نه دی 24 ګنټې به دغه د زیارت ورځې پروګرام ته ناست. الله دې ژوند کې برکت واچو او خدای پاک دې په ټولو له عمل کولو توفیق ورکړي. امین کې امین کې. الله دې ګوره نه دی ډېر وخت باندې لره. ډېره مهرباني. جزاک الله جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه کار صاحب؟ بالکل خیر. ضروره څوک خبرې کوي؟ اعظم جان د کولاډر نه خبرې کوم. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ یاره دې زیاتر جمعتونو کې جمعې بانک چې ویل کېږي هغه وخت کې چاندې غونډې وي او نو دا ټیک دي که نه. د جمعې د خطبې والا اذان په وخت کې سنت کولو یا چنده ټولول دا حرام او ګناهي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی څه ختم کړی تاسو خیر جی؟ الله هم خوشحاله کړه. وروره څوک خبرې کوي؟ عمران الله خبره کوم د چنا 400 نه جی. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ یو تاسو کوم د نکو د پانه چینار ته تدو یو شپم کړو ما یو درې منځونه د شیاګانو په جمعات کې کړو جی نه دا راو ګرځو ما که څنګه نو هغوی سره د جمع سره کړو نه جی نه دا وی جمعات ځان د کړی رضان بیا ستا منځونه واپس مه راګرځوه. ستا منځونه شوي دي تصویران په کیو کنه مسجد کې دقه تاسو ستا منځونه شوي دي چې ځان لدی کړی دي. حاجی مهرباني دي. السلام علیکم. تاسو جناب خپل ریډیو لږ بند کړئ نو موږ په سهولت سره आवाज وورو. جی جی الله هم خوشحاله که خیریت ته. لکه سړی پېښور ته لاړ شي واپس راځي نو په لاره کې جمعې ورځ دی که نه؟ په لاره کې څه؟ د جمعې ورځ دی. د جمعې ورځ او جی او په لاره کې سړی به خامخا دا مونځ وکړي په مونځ لاره کې به دغه فرض وکړي او سنت به یې پرېږدي. نو دا سنت پاتې شو نو دې څه حکم دی بیا؟ دا سنت به پرېږدي نه په دې به ګناهګارېږي یا دې هلته وکړي او که د مازدیګر ټیم نه مخکې کلی وطن ته راورسېږي نو خپل کور کلي کې دی بیا هغه سنت وکړي او که ویې نه کړه دې ګناهګار پاتې شو قضا د دې ني. مهرباني جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څوک خبرې کوي؟ ظهور احمد خبرې کوم نو سوات چاندلي نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ مولوي صاحب دا سړی چې امامتۍ نه ځان لمونځ کوي که نه او د دې دا ولغت والین ان پکې غواړي او که نه چې سړی ځان له مونځ کوي یا امام پسې مونځ کوي خو آمین به بالکل وی خو که امام بالجهر سبق وی نو تا ته به بیا پته وي که نه چې امام ولدوالین وي نو آمین به ووایي او که ځان له مونځ کوي نو ولدوالین نه پس آمین ویل شته سنت طریقه د ثواب دی پکې. او بل سوال دا دی چې ما روجې یو 2 کاله مخکې ما روجې خوړلې په بیمارۍ په وجه باندې چې اوس هغه دا روجې خو تاله پکارو چې ایثارې کړې دی نه وي خو دا روجې اوس که درته وخت ملاویږي صحت درته اجازت کوي نو اوس یې ونیسه او که اوس هم پوره ټیک نه وي را روان د رمضان روجې ونیسه ورپسې بیا قضا راوګرځوه. صحیح ده. ډېره مننه جي کال کولو.
مننه ولو زمونږ له پروګرام ټایم بالکل ختم دی سر ته رسیدلی دی خو دینه مخکې زه به تاسو ته د دعا درخواست کوم. زما یو خور دا اوروبه هغه وایي چې والدین مې بیماران دي نو هغې ته راله دعا وکړه الله پاک دې ورله شفای کامله عاجله نیک عمل لپاره ورکړي او نور چې څومره داسې وي چې هغوی بیماران نو الله دې ټولو له صحت کامله عاجله نیک عمل لپاره ورکړي. اوس درنه اجازت اخلم خپل ورور سلیمان شاه له ورکړي اجازت درلو الله امان. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.